أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هنا مخکې آیت مبارکه کې دا یو شبهه جواب ذکر شو. شبهه دا وه چې مشرکین و منکرین رسالت هغو رسالت او بشریت دا دواړه یو بل سره منافي ګڼل. د هغو وهم ګمان او خیال دا و چې دا رسالت به چېرته انسانانو ته نه ملاویږي، دا به فرشتو ته ملاویږي او فرشتې به بطور رسول دنیا ته راځي. الله تبارک وتعالی د هغې رد و چې فرشتې انسانانو ته بطور پیغمبر نبی او رسول نه راځي، بلکې په دغه انسانانو کې انسان نبی پیغمبر او رسول جوړېږي. الله ورته وحي کوي. اوس په دې آیتونو مبارکو کې د اسمانونو د ځمکې د پیدایش، د کارونو د تدبیر او د الله د طاقت ذکر دی. نو په دې کې یو مثال ذکر شو چې ګوره الله رب العزت قادر دی په ځمکې او په اسمانونو د دې په پیدایش د کائنات چې څومره کارونه دي د هغه کارونو تدبیر الله رب العزت کوي. ته الله په مخ کې څوک د الله د اجازت نه بغیر خبرې نشي کولی. نو چې الله رب العزت د دې ټولو کارونو مالک دی او په دې کې متصرف دی، نو بیا الله په دې قادر دی چې هغه رسالت په انسانیت کې وګرځي، رسول په انسانانو کې د انسانانو د جنس نه ولیږي. الله په دې قادر دی. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. الله اسمانونه او ځمکه د شپږ ورځو په مقدار کې پیدا کړي دي. شپږ ورځو مقدار د دې وجه څه ده چې الله رب العزت په یو حکم سره هم د هر څه پیدا کولی شي، لکه څنګه سوره یاسین کې راځي، اولی سپارې کې هم راځي چې الله رب العزت یو څیز اراده وکړي، هغې ته وایي کن شه فیکون، هغه وجود ته راشي. بعضې علما فرمایي د الله رب العزت لفظ کن ته هم ضرورت نشته دی، بس الله چې د یو څیز اراده وکړي نو هغه څیز وجود ته راشي. نو دا ځمکې دا اسمانونه او شپږ ورځو مقدار کې ولې؟ نو په دې کې انسان ته تعلیم دی چې ګوره الله رب العزت قادر دی په دې باندې چې دا په یو سیکنډ کې دندې پیدا کړي. والله رب العزت دا د شپږ ورځو په مقدار کې پیدا کړل. انسان ته دا تعلیم دی چې ټول کار په یو ځل نه کېږي، لږ لږ بکایي، لږ لږ بکایي نو ټول به سر ته رسي، په یو ځل باندې کار کېږي نه. او عجلت چې دی، تیزوالی، جلدی، دا د شیطان د طرف نه ده. او په کارونو کې میانه روي اختیارول او درمیانه طریقې سره ښه اطمینان سره یو کار کول، دا د رحمان د طرف نه دي. ثم استوى على العرش. الله رب العزت چې اوس ځمکې او اسمانونه پیدا کړل نو په عرش باندې قایم شو. استوا على العرش دا د متشابهاتو نه دي چې په عرش باندې الله رب العزت قایم دی، کیفیت څه دی، کیفیت پته چاته نشته دی. په دې کې بحث کول ګمراهي ده، بدعت دی، او په دې کې تعویلات او مطلبونه د دې وکل علما فرمایي چې دا ګمراهي ده. نو د دې صرف موږ ته ترجمه معلومه ده او په دې باندې ایمان راوړل ضروري دي. نور کیفیت باندې موږ نه پیوږو. یدبر الامر، تدبیر کوي د کارونو، د ټولو کارونو تدبیر الله رب العزت کوي. لکه کارونو ته سړی وګوري، ورځ او شپه بوتلل راویستل، لنډول اوږدول، دغه رنګې بارانونه شینونه، د دې نظام، یخني ګرمي د دې نظام، اوبه پیدا کول، اوبه وچول، دا سپوږمۍ نور، دا چلول را چلول، څومره کارونه دي په کائنات کې، دا څومره انقلابات دي، د دې تدبیر الله رب العزت کوي. الله نه ما سوا بل څوک نشته دی
چې هغه د دې کارونو تدبیر وکړي. ما من شفیع الا من بعد اذنه، او د الله طاقت قوت دا دی چې د الله په مخ کې څوک خبره نشي کولی الا من بعد اذنه، مگر دا هغه په اجازت سره. الله د چا په حق کې اجازت ورکړي نو سفارش به کوي، که الله رب العزت اجازت ورنکړو نو څوک سفارش نشي کولی. د سفارش طاقت او قوت بیا د چا نشته دی. 18 سپارې کې راځي د فرشتو متعلق چې فرشتي لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الله نه په خبره کې مخکې کېدی نشي او دوی د الله حکم پوره کوي. الله چې ورته څه حکم وکړي هغه عمل کوي. لکه فرشتي د الله نوراني مخلوق دی، الله رب العزت د نور نه پیدا کړی دي. بیا لوی فرشتي طاقت والا قوت والا چې ټولو نه زیات طاقتور فرشته جبرائیل علیه السلام ده. نو الله رب العزت ولا ډیر طاقت ورکړ دی، دومره طاقت چې یوسف علیه السلام کړه رونو دوی ته وغورځو. نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړ، جبرائیل علیه السلام اسمانونو نه راورسېده. یوسف علیه السلام له پوی کې کته نه ورسېدلی چې جبرائیل علیه السلام د اسمانونو نه راورسېده او هغه یې ونیسه. نو دومره طاقت والا فرشته، لیکن د الله په مخ کې عاجز دي او کمزوري دي. د الله په مخ کې خبرې طاقت نه لري چې څوک پر الله اجازت نه ورکړي. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. دا اوس خطاب دی انسان ته چې د دې صفاتونو والا الله ستاسو رب دی، اسمانونو زمکو پیدا کولو والا، استوا علی العرش کارونو تدبیر کولو والا، سفارش اجازت ورکولو والا الله رب العزت ستاسو رب دی. فاعبدوه، نو د هغه بندګي کوئ، عبادت د هغه کوئ، هغه سره په بندګۍ او په عبادت کې څوک شریک مه جوړوئ. افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ په دې کائنات کې تاسو غور وکئ، په دې کې فکر وکئ، ورځې او شپې کې، بارانونو او شینونو کې، یخنۍ او ګرمۍ کې، په دې کې چې غور او فکر انسانو کې انسان ته د الله رب العزت نښې د الله قدرتونه ښکاره شي، مخې ته راځي او بې اختیار انسان بیا وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، چې الله دا ته بې فایدې نه دي پیدا کړي، دا بې مقصده نه دي پیدا، بلکې په دې کې مقصد دی، په دې کې حکمت دی، په دې کې فایدې دي. دا د فایدو نه ډک دی، الله تا دا پیدا کړ دي او موږ له د عذاب نار د اور د عذاب نه موږ له پناهي راکړه، الله موږ بچ کړه. ان ربکم الله الذي خلق السماوات، یقینا ستاسو رب الله رب العزت هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې، ثم استوى علی العرش، بیا قائم شوی دی په عرش باندې، یدبر الامر، تدبیر کوي د کارونو، ما من شفیع، نشته دی څوک سفارش کوونکی الا من بعد اذنه، مگر د هغه د اجازت نه وروسته، چې الله ورته اجازت وکړو نو بیا به سفارش طاقت لري، هسې سفارش نشي کولی. ذالکم الله ربکم، د دې صفتونو والا الله رب العزت ستاسو رب دی، فاعبدوه، د هغه بندګي کوئ. افلا تذکرون، آیا پس نصیحت نه قبلوئ؟ تاسو غور او فکر نه کوئ په دې کائنات کې چې د دین عبرت واخلئ او نصیحت قبول کړئ.